أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم نو؟ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سورہ دخانو ابتدا کی منگویل و صورت کی دو واقعے بئی نمونے بئی دا عذاب یو پا واقعے دا فرعونیانو باندے تخویف دنیاوی ورکی دویم ورپسی رستو لگرازی قوم تبع اغهم تباشیوی دی تے دوارو تذکرہ کئی سورت کے ابتدانا دا کتاب دا قرآن کریم عظمتو داغی صداقتو دا لیلہ مبارکہ داغی تذکرہ پکی چی پدے کے ہر قسم فیصلے کولے کیگی پا شپہ باندے حوالہ کولے کیگی ورپسے مسئلہ دا توحید وا بیا تخویف پا عذاب دا دنیا باندے یا پا عذاب دا آخرت دا قیامت باندے بیا بخلق ارمانونا افسوسونا بکی خو ایمان راولل موقع و بیانی تذکرہ کولا دا موسیٰ علیہ السلام راغل خلقو تا مسئلہ بیان کرلا خلقو خبر اونمنلا نو آغا فرعونیان دی یا فرعونیانو فرعون دے نو آغی تباشیوی دی دا غی تذکرہ کئی دا موسیٰ علیہ السلام و دا بنی اسرائیلو دا خپل علاقینا دا خپل ملکنا دا وطو تذکرہ دا غی پکی رازی تذکرہ دا فرعون وی زی وجنما کلوی قوم وطوی منگ بے رجم کو کل سوی موسیٰ علیہ السلام والا جواب ورکو انی عزت بربی و ربکم ان ترجمون تاسو ما نشی رجم کولے تاسو ما باندے بدنامی نشی لگولے اللہ زمان حافظ دے کہ تاسو ایمان نراوڑی نو بیا خودڑو کئی نور پسی دعائے اکڑا دا اللہ نے اوغوختا وی اللہ دا خلق خنور ایمان نراوڑی نا اللہ ویزا چی نراوڑی جو تاسو تی وزئی وی غل نتختی جو مل دیو تختی نو فرعونیان خو نزی جو تاسو لر شید دیک ملکنا دیبا تبا کیگی وس فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون
نو دعا وغوښته موسی علیہ السلام د خپل ربنا، آواز وکړو موسی علیہ السلام خپل رب ته، ان هؤلاء قوم مجرمون، یقینا دا قوم دی مجرمان. دا قوم چې زه چاته را لېږلی شیم دا مجرمان خلق دی. الله د طرف نه جواب راغی، فاسری بعبادی لیلا انکم متبعون. نو بوزا زما بندگانو لرا د شپې یقینا تاسو پسې به درتلل کیږي. تاسو اوځئ، دا خلق به بیا فرعونیان به په تاسو پسې درځي. واترک البحر رهوا، او پریدا دریاب لرا ولاړ په خپل ځای باندې. واترک البحر، دریاب دے بحر دے دا دغسی پریدا، پا قلار بانے پا خپل حال بانے پریدا. کله چې موسی علیہ السلام دریاب ترانې نږدې شو، نال دیکھو دریاب دے لارې کوڅې خو پکې نشتی، کشتۍ نشتی چې را پورې وځي. نو خلق وتوی انا لمدرکون، من خو لاندې کړی شو. یو طرف ته مخې ته دریاب دی، شاته فرعونیان دي، منځ کې راگیر شو. موسی علیہ السلام ورته وایي کلا، چرې داسې نه ده، تاسې دا خبره کوئ داسې نه ده. ولې انما یا ربي سیهدین، یقینا زما سره زما رب دی، هغه به ما ته ښوونه ښیي. کله چې ورنږدې شو نو الله یې فضرب بعصاک البحر، په دې خپل امسا دې دا دریاب ووهه. نو کله چې راغی نو دریاب له چې امسا را پرېښوده، نو په هغې کې 12 لارې جوړې شوې. مختلف تعبیرات الله رب العزت کوي. کله وایي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. کله چې تاسو رالی ستاسو پر راتلو باندې دریاب ما سیری کو. کله وایي لارې پکې جوړې شوې، کله وایي کله پای کې کالطود العظیم، غټ غټ غرونه ودرېدو. دریاب یو طرف ته بل طرف ته بالکل منجمد شو، گنگل شو، واوره شو، بالکل ولاړ ده. نو هلته کې پورې گنگل چې هغه ښکاري. واترک البحر رهوا، نو پرې دریاب په قلاره باندې، نو هغه ځینې چې لارې پکې جوړې شوې نو د یو طرف نه واخله یو سر نه بل سره پورې دا لارې دي. دا نه چې دا داسې کله کله کېږي، کله کله کېږي نه، دا کوي الله یې کوي. دا کړلی نو الله کړلی. ولې کړلی نو د موسی علیہ السلام پر راتلو باندې موسی علیہ السلام وی یا الله څه چلو کوس، الله وی زه لارې در کوم کرا. دریاب ووهه، نو دریاب چې په همسا باندې ووهه نو په هغې کې لارې جوړې شوې. موسی علیہ السلام ورننوت پکې، هغه سر ته وختو او دلته کې فرعونیان چې راغله نه پکې ورننوتو. نو چې ورننوتو نه هلته کې آخري سړی پکې ورننوت. هلته کې آخري سړی د موسی علیہ السلام د ملګرو نه وخت. الله حکم وکړو دریاب ته راګیرې کوي. دریاب بیا ویلی شو. دا د ان پن خبري، دا نه چې هغه ده واوره نو واوره بیا ګرمه واورې ونه بیا ټیم تیری نو الله به دا بیا ویلی کېږي. نه هغه خو عام یو رول له یو طریقه ده. دلته کې چې دا بې روله شوی دی، الله کړلی په خپل قدرت باندې کړلی. نو واترک البحر رهوا، نو پرېږده دریاب لره په خپل حال باندې، ساکن پرېږده ولاړې پرېږده. انهم جند مغرقون، یقینا دی لښکرې غرقې شوي. دا به غرقېږي، تباه کېږي به، ټول پکې غرق شو، تباه شو. څوک پکې ختلی نه دي. څوک چې وایي هغه هسې د ځانه خبرې کوي، وایي دا خلک لګیایي وایي
وی فرعون په دلباریانو کې یو تنو وی هغه ټوقیو نو د موسی علیه السلام پیښې به کولې امسا به راواغسته او موسی علیه السلام چې به څنګه بیان وکاو خبرې به کولې نو هغه شان د به کولې څو به دا په شان دی لباس به واغوست نو چې موسی علیه السلام پورې وته نو دا سړی انور غرق شو دی پکې بچ شو موسی علیہ السلام یا الله دا اټول نه زیات تنگول خو دې سړي کول پیخې به کولې پیخو باندې سره خپکی نو الله وته چې داستا نقل کاو زکه می بچ کو په نقل باندې می بچ کړل دا سي فزول خريسي فزول خبري کله چې عذاب راشي نو مسلمان پکې نشي بچ کېدې نو بیا پکې را کافر و بچ کیږي او کافر هغه چې هغه د موسی علیہ السلام هته کوم کوي ټوخیم کوي وجه سره لامده سوزي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله کا عذاب راشي نو تاسو بیا د خپل عمل په وجه باندې د عذاب د دنیا نه نشي اخلاصې ده ها قیامت کې کو تاسو ایمان او عمل صالح داسې چې هغه باندې بچي نو بچي لیکن دلته کې دنیا کې چې کله عذاب راشي نو بیا بچ کېدې نه کیږي وجه سره بیا لامده سوزي وي انهم جند مغرقون خلق دي اسرائیلیات دي ډېر قصې دي خلق کوي کله یو پسې موسی علیہ السلام پسې داسې دروغ ویلې شي دي چې نورو پیغمبرانو پسې دي دومره نه دی ویلې شي او چې کله خبره کوي چې موسی علیہ السلام باندې ورته پی بعضی خبرې خداسي چې هغه د سره دو وینا قابل هم نه یو مختلف قصې خلقو کړلي اسرائیلیات دي دروغ دي موسی علیہ السلام باندې ډېرې جوړې کړلي نورو پیغمبرانو باندې مشته او د موسی علیہ السلام هغه باندې چې څومره دروغ ویل شي دا د ټولو نه زیات دي بیا صحابو پورې ویل شي دي بیا صحابو کې ډېرو کسانو پسې ویلې شي نو بلال رضی الله تعالی عنہ پسې ویلې شي عمر رضی الله تعالی عنہ پسې ویلې شي نور صحابو پسې ویلې شي دروغ ویلې دا چلی کړو دا کړل پلان کې دې ډینګې بلال رضی الله تعالی عنہ وي بشین نشو ویل نو سین به وي دروغ وای سوچ وای نو دروغ وای دا ولې نشو ویلې ځان بیا قصې جوړې کړلې اسرائیلیات جوړ کړلې دروغ جوړ کړلې او بیا وته حدیث وای حدیث کی دی وای دروغ جوړ کې بیا په نوم لپاسه کی د حدیث کتابونو لیکلي دا نه نشتی کتابونو کې شته خو پیجندل غواړي چې دا صحیح دی غلط دی نه وای آلته کې لیکلي چې سینو بلال عند الله شینون ورپسې لیکلي دا دروغ دی دا منکر دی دا مستلق دی ځان جوړ کړی شوی دی اچھا ځان جوړ کړلی دا خبرې بلال رضی الله تعالی عنہ پسې جوړی کړلی هغه یو روایت صحیح دی د بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کم عمل کې چې ستا आवाज ما الته کې پارش کې اورید چې کله تله مو بر معراج تا نو الته کې ما ستا د خپو کشار اورید څه عمل کې ته زما او دې خاص عمل نشتی او کله چې ما او د سکمان ور پسې ورکات کوم تحیت الوضو دا مخکینی خبره ده ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تلو معراج لته تلو ناغه د هجرت نا یو درې کاله تقریبا مخکې تقریبا دغه شو لسم کال د هجرت باندې دا پیغمبرای باندې مکی دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کال چې عام الحزن وته وي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مفات شو خدیجه رضی الله تعالی عنها، ابو طالب مفات شو، یو به د بهر نه تسلی ورکوله، کور ته چې براغې نو خدیجه رضی الله تعالی عنها به تسلی ورکوله، خدمت یې کړلی. خدیجه رضی الله تعالی عنها چې څومره څه کړلي د هغې په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل چا سره نکاح نه دی کړی. چې کله وفات شو نو د هغې نه وروستو بیا بل نکاح وکړو سوده رضی الله تعالی عنها سره. مخکې یو ځای کې موږ دا خبرې کړې وې، هغه هم کونډه وه. بیا د هغې نه وروستو د عایشه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو، بیا نور نکاحونه وروستو شي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وکله چرته مدنی دور کې چرته سوی پاخه کړه، چرته خیر و خیرات به کو، نو خیر و خیرات وای دا په خپل باندې خکېږي، کم چې تعلقدار دي آشنایان دي نو په هغې باندې خکېږي، کم چې عام صدقه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله داسې وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سخاوت په لحاظ سره ډېر دا کوم چې هوا چلیږي د دې هوا نه زیات سخي وو، د هوا هم په هر شي باندې ورځي چلیږي دغسې، دا نه ګوري دا چا ته ضرورت شته او که نشته. سخاوت ډېر زیات و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو پیرې وی زما دا سره نه غواړي چې زما سره دې څه شی یې شپه دې تېره کړي او هغه دې خرچ نه شي. مازدیګر مونځ یې وکړو، چې څنګه سلام یې وګرځاو جو منډې کړې. صحابه پسې ورغله دروازې ته چلو شو، وی دا لوګړې سپین زرو دا کور کې پاتې شي او ما یې داسې نه وخت شپه را روانه ده داسې نه چې دا شی زمونږ کره شپه وکړي. دا لرې کول غواړي صدقه ده الله په نامه باندې ورکړی شي. نو ډېر شي واقعات دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله کله چېرته داسې څه ډوډۍ به وکړه نو بیا به د خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کوم اشنایانې وې د هغې ملګرې وې، نو د هغې د کوم چې د هغې سره تعلق تله راتلو ورسره پېژنګلو ورسره د هغو کره به ولېږل، وي دا ستاسو د هغې خور دا د هغې طرف نه د هغې هغه برخه ده هغه موږ ستاسو وکړه وي، نو هلته کې به لېږله. عایشه رضی الله تعالی عنها وی ما زما بل چا باندې ما باندې غیرت به نه راته بنې وی که نه بل چا باندې مال غیرت نه راته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله خبره کوله نو خدیجه او خدیجه ما یې په دنیا کې جو بله ښځه نه وه دغه یوه ښځه وه چې خدیجه او خدیجه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انها کانت وکانت یقینا هو کنه یوه وه هغې په وخت کې ماله ډېر لاس را کړلی د دین په اشاعت کې د دین په خورولو کې. انها کانت وکانت اخ وکنه یوه وه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی وحی راغله او رپېده کور ته راغی زملونی زملونی وی ای ما ځان ما یره وشوه. خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی الله به تا نه خرابوي ولې تا کې چې کوم صفات دي نو دا صفتونه والا الله خرابوي نه. انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق ته د غریبانو د کونډو رونډو د هغې خیال ساتې ته له صله رحمې خیال ساتې او څوک چې په خپل ځان باندې بوج دی نو هغه ته په خپل ځان باندې اخلي. یو سړی دی د ډوډۍ درکې نه لګي د مال د دولت پیسو درکې نه لګي هغه له ته هغه ځان باندې بوج کې د هغې د ډوډۍ او د یو څه بل څه د هغې انتظام ته کې. یو سړی دی هغه لپاره د کار کسب ضرورت دی نو هغه هم تا ځان باندې بوج کړلی هغه له کار کسب ته ګورې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې دا نه چې صرف خلکو ته یې مونځونه کوي روژې نیسئ
منځونو روزي خبر نه دنیوي کارونه کول. خلک چې خبره کوي خلق یو قصه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ښځه ولیده، عمر په لحاظ سره ډېره ده، لویه ده، بوډۍ ده، غوټه ورسره ده، دا غوټه کله وړی شي وسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره غوټه واغسته، لاړ روان دی سره. په لاره کې ورسره خبرې هم کوي، وی بچیا خیال ساته داسې یو سړی راوتلی و هغه داسې خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا جواب نه ورکاو. لیکه وایي بوډاګانې خبرې کوي. هر چا سره جواب نه ورکوي. کله چې هغه ځای ته ورسېدو نو یې بچیا ما ته ووایه ته څوک یې؟ هغه وی ته چې کوم څوک یادی چې هغه دغسې راوتلی او داسې خبرې کوي هغه زم. وی ښه وی چې ستا په شانتې یې نو زه ولې ځم نو تا به ایمان ولې نه راوړم؟ ایمان یې راوړ، واپس را روانه شو، واپس راله. بوډۍ ده دلته کې همغه بوډا ګورو بوډۍ ګورو جو ټیل وهي یې لار کې وزګارو. خبره بل طرف ته لاړه. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا. پرید دریاب لرپ ساکن ولاړ په خپل زیبان انهم جند مغرقون. یقینا دا لخکری دی غرقی شوی کم ترکو من جنات وعیون. سمرا پریخدو دی خلقو د باغونو او د چینونا و زروعین او د فصلونا و مقام کریم او زیونا خیستا خیسته زیونه ځان جوړ کړلی، چا بنگلې جوړې کړلی، کورونه جوړ کړلی، هغه ټول هر څه خلک وایي اریان پاتې شو، میراث پاتې شو. خلک یې ته وویستو هلته کې دریاب ته یې واچول، غرق یې کړه. ونعمتن او مالدارۍ وې، مالونه دولتونه کانو فیها فاکهین چې و داخله شي په هغې کې مزې به یې اخستې. کذلک دارنګې لکه څنګه چې د هغې نه موږ واغستو نو واورثناها قوما آخرین، ورکړه موږ هغې لره بل قوم له یې ورکړه. څوک بني اسرائیل. نو هلته کې څه وخته پورې بني اسرائیل هلته کې وو، دریاب نه چې پورې وتل نو هلته کې میدان تیح کې وو، او بیا د هغې نه وروسته بیا راغلي نو دلته کې مصر باندې بیا قابض شي دي. دلته کې دا زیونه دا هغې ته میلاو شو بیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. نو نجړل پاغي پسې پاغي باندې اسمان او نظمکه وما كانوا منظرین او نو دی مولت ورکړی شوی. فما بکت علیہم السماء اون جړل پاغي پسې اسمان پسې اون جړل نظمکه اون جړل. یا اهل السماء و اهل الارض اسمان والو پسې اون جړل او نظمکه والو پسې اون جړل. وکما کانو منظرین او نو دی مولت ورکړی شوی. اسمان والا ازمکی والا جاړي، ملائک جاړي، ازمکی والم جاړي. ډېر خلک چې تای خدمت کړلې، تا وسره تعاون کړلې، تا وته مسله خودله، تا وته توحید خودله، تا وته دین خودله. نو چې کله ته مړ شې نو هغه به تا پسې جاړي، ملائک هم جاړي. کم ملائک؟ هغه ملائک چې هغه کرامون کاتبین دي، لیکل کوي، نیک اعمال لیکي. نو ته چې څومره نیک اعمال کوې نو هغه یې لیکي. نو هلته کې چې ستا ته مړ شوې نو هلته کې هغه وزګاري شوې، ملائک وزګار شو. نو فما بکت علیہم السماء والارض نو نجل پدی پس آسمان والو نظمکی والو، یا آسمان او ازمکم جاڑی، آسمان جاڑی. حدیث کی راضی کلچے سڑے مرشی، نیک سڑے مرشی، نو آسمان باندے کم دروازہ باندے چی دے نیک اعمال بخطو. قرآن کریم کی اللہ ہوئی الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو. اللہ تورخی جی نیک اعمال
کله په دې فضایل اعمال کې بعضې خبرې ویلې کېږي اورېدې کېږي. کله چې سړی منځو کې ښایسته منځو کې دا په خپلې ښکلې کپړه کې خوشبوداره کپړه کې بند کړی شي او دا روانې وړي ملایک اول ته کې چې ورسي دروازې ورته کولاو شي ویسي بره علیین ته ویسي. او کله چې سړی منځو کې او ښه منځونه کې نو دا په ښه چړله کې اونغښتی شي او د ده مخ پې ویشتی شي. بعضې کې وایي دا یول ویش دا بره نه خیجي یا نیک اعمال بره وخیجي یو لیش هم نه خیجي ولې بد اعمال دي که نه نو یو دغه نو هغه اسمان دروازې جاړي چې دې باندې خو نیک سړی و هغه اعمال به کول نیک اعمال به کول نو هغه په دې دروازه باندې ختل نو چې کله هغه سړی مړ شو نو هغه نیک اعمال بند شو. دارنګې ځمکه جاړي هغه ځمکه جاړي چې هغې باندې ته نیک عمل کوې ته پې عبادت کوې ته پې ګرځې. دا ځمکه تا پې مونځ کوو نو چې کله ته لاړې نو دا ځمکه ستا د مانځه نه خالي پاتې شوه کور کې به تا مونځ کوو نو هغه ځمکه خالي پاتې شوه ستا د مانځه نه خالي شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایل تاسو د فرض مانځه نه علاوه نور مونځونه کور کې کوئ نفل لی سنت تی دا کور کې کوئ خپلو کورونو د پاره د خپل مانځه صحیح حصه وباسئ هلته کې کوئ د خپلو کورونو نه قبرستان مه جوړوئ چې تا کور نه قبرستان جوړ کړی مونځ پکې نه کوې مونځ پکې نه کېږي او دا کم څه چې څوک چې پکې اوسېږي هغه اوس ځانه مړي جوړ کړلي مړی خو مونځ نه کوي مړي مونځونه نه کوي ښه کولی چې ته دا قصه پکې وې چې دلته کې دنیا کې موږ ډېر شي کارونه دي موږ وې دا به بیا په خبر کې به کوو خبر کې نه کوي که څوک وایي نو خبره غلطه کوي هر چا باره کې چې کوي غلطه کوي قبر کې مونځونه کوي قبر کې څوک مونځونه نه کوي او که څوک وایي چې هلته کې قبر نه آواز راته غلط وایي هم غلط وایي صحیح خبرې نه دي. تبارک الذی آواز راته یو د خوب خی قصه ده یو د قبر نه آواز راته د غلطي وایي که نه قبر نه څنګه آواز راته تبارک الذی چا چې ویلي کمزوري خبرې هغې باندې یقین نه پکار اگر چې کتاب لیکلی کتاب کې ډېر شي خبرې نو خو انسان لیکلی که نه قرآن خو هم لیکلی قرآن کې لیکلی وی نو بیا هر څه چې موږ به هغې ته محتاج وو موږ پابند و د دې چې موږ دا ومنو زموږ عقل مني او که نه مني منو به لیکن خبره لیکله نو چا لیکله سړي لیکله کې خپل کتاب کې لیکله نو خطا شوی دی انسان دی که نه انسان خطا کیږي داسې نو فما بکت علیهم السماء والارض نو ځمکه یو وی قبر ته چې کله لاړ شي سړی مړ شي نو دا قبر ورته وایي په قبر په دې ځمکه باندې چې څومره خلک ګرځېدو په هغې کې ټولو کې زما ته خوښ وې چې نیک سړی او اوس ته ما ته حواله شوې نو تا سره به زه خپل د خوښوالي هغه کار کوم بیا ورته قبر پراخه شي قبر ته کولاو شي او قبر خبرې داسې دي چې هغه ذهن کې د راتلو نه دي پیغمبر ویلي صحیح خبرې دي کېږي دغه شان خو هغه بل عالم دی هغه د برزخ عالم دی هغه د دنیا عالم نه دی دنیا کې قبر نه کولاویږي برزخ کې کولاویږي دارنګې کله چې بد سړی هغه مړ شي قبر کې خښ کی نو قبر ورته وایي چې په ځمکه باندې چې څومره خلک ګرځېده زما پکې د ټول نه زیات ته بدې شوې او ته نن ما ته حواله شوې نو ته به زما کردار ووینې نو قبر پې راشي او پختۍ په یو بل کې ورننوځي نو دا هم د دې ظاهري قبر خبره نه ده دا د عالم برزخ خبره ده هلته کې کېږي
اما او تا اینینو ما او تا پی نه پوهیږو کیږي د دغه مړي سره کیږي هغه عالم برزخ معامله ده نو ښکاري نه فما بکت علیهم السماء والارض نو نجل پاغي باندې اسمان او نظمکه وما كانوا منذرين نو دی مولت ورکړی شوی فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون ناواز یو کو دعا یو کړه خپل رب نه یقینا دا خلق دا قوم چې قوم دی مجرمان یقینا دا قوم دی مجرمان جرم کوونکی فاسر بعبادی نو الله وتوی بوزا زما دا بندگان د شپې انکم متبعون یقینا تاسو پسې بدرتل کیږي وترک البحر رهوا او پرې د دریاب لره ولاړ انهم جند مغرقون یقینا دی لخر غرق شوی کم ترکو من جنات و عیون سمرا پر خودی دی باغونا او چینه و زروعین او فصلنا و مقام کریم او زیونا خیستا و نعمتنا مالداری کانو فیها فاکین چیو دی پاگے کے مزی آغستون کی کذالک دارنگے واورسناها قوما آخرین منگا وارثان کړو د دې نور قوم نور خلق مزه په تکه کار تا کړل ولته کی پاتې کیږي بلتا مال او دولت بنگلے پټی باغونا بلتا پاتې کیږي فما بکت علیهم السماء والارض نو نجل پدی پسه پدی باندې اسمان او نظمکه اسمان والو نظمکو والو وما كانوا منذرين نو مهلت ورکړی شوی الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم قنا عذابك يوم تبعث